عزتمندو مونږ به نن تاسو ته یوه بهترینه دعا ذکر کوو چې په هغې سره الله جل شانه د انسان ګناهونه معاف کوي. او په دنیا کې عموما سړی دا وایي چې زما ګناه دي الله جل شانه معاف کړي او زما مغفرت وکړي. نو یو داسې دعا ده چې د قرآن کریم یو آیات مبارک دی، د دې په ذریعې سره به الله جل شانه د دې انسان ګناهونه معاف کړي او مغفرت پرې نصیب کړي. اوس که یو انسان دی او د بل انسان نه چې کوم دی دې معافي غواړي تر څو پورې چې هغه معاف کړی نه وي، نو دی د هغه زاري او منت کوي او د هغه نه معافي غواړي. لیکن الله جل شانه په یو ځل ویلو سره د انسان ګناه معاف کوي او مغفرت یې کوي. دعا ډېره اسانه ده. د قرآن کریم آیات مبارک کې زه تاسو ته ویم په غور سره وورئ او د نور ملګرو سره شیر کړئ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. کوم انسان کې د هر فرض مونږ نه وروسته دا دعا وایي او د مغفرت دعا غواړي ځان لپاره، الله جل شانه به ګناهونه معاف کوي او بخښنه به کوي. موږ تاسو د دنیا لپاره او د دنیا د خلکو نه د معافۍ لپاره څومره منډې وهو، کله د چا زاري کوو، کله د چا کوو، کله د چا کوو، لیکن الله جل شانه زمونږ او ستاسو لپاره یو هیله او یو بهانه مومي چې د خپل بنده چې کوم دی د ده ګناهونه په څه طریقې سره معاف کړم او د ده بخښنه وکړم. نو موږ او تاسو چې کوم دی د دې نه غافله کېږو، نو موږ او تاسو دا شروع کړو د هر فرض لمونځ نه وروسته دا دعا خامخا وایو. الله جل شانه به په دې سره زموږ ګناهونه معاف کړي او الله جل شانه به زموږ او ستاسو مغفرت په دې سره وکړي. که ویډیو خوښه شي د ثواب په نیت یې د نورو ملګرو سره شیر کړئ. الله جل شانه به تاسو ته اجر او ثواب درکړي.